ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم و مسلمانان ورونو، دا اسلامی کال 1443 شروع شو. دا دے اسلامی کال ابتدا دا محرم الحرام دا میاشت نکیگی، یعنی دا دے اولنی میاش دا دا محرم میاش دا، لکه سرنگی چه دا دے عیسوی کال داغی اولنی میاش جنوری وی، نو دا اسلامی کال ہجری کال دا دے اولنی میاش محرم الحرام وی. ہجرت تدے رضی اللہ تعالی عنہ پا زمانہ کے یو خط یو اسٹام بفرض کو آغید یو معاملی خبر پا کلی کلی و نواکی دا لکلیو چے دے با دا پیسے پا شعبان کی ورگئی. شعبان میں آشری کرے ناغوی دا کم شعبان دے دا دینا با کم شعبان مرادی. شعبان خو یو تیر شوے دے او بل با آئندہ رازی ہو بیا با بلکال کی رازی ہو بیا با بلکال کی رازی. نو دا دے شعبان سے پتہ لگی. نو صحابہ کرامی کینول چھ مستقل دا کال او دا تاریخ اجرا کو. نو یو اجماع اکڑا یو اتفاق پا دے خبرو کو
چاوی چیرا د دې کال شروع با د نبی علیہ السلام د پیدایش نه وکړو، چاوی د نبی علیہ السلام د وفات نه وکړو، چاوی د نبوت د ملاویدو نه وکړو، چاوی چې د هجرت نه وکړو. حضرت عمر فاروق فرمایل چې دا د هجرت د وخت د کال شروع او اجرا دا زیاته مناسب ده، ځکه دا هجرت د انقلاب راوست. مکه مکرمه کې مسلمانان په کمزورۍ کې ضعف کې او چې کله هجرت وکړه مدینه منورې ته نو مسلمانانو ترقی شروع کړه، د جهاد اجازت هم ملاو شو او داغه په برکت باندې مالی وسعت او فراخیم راغله او افرادم د مسلمانانو سات په سات ډېرېدل، روغ روغ کلی براتل او ایمان به راوړو. نو دا یو انقلابی خبره وا، دا کار دا عمل دا هجرت دا یو انقلابی عملو. نو په دې اتفاق راغی چې لکه د هجرت نه بشورو. نو د هجرت هغه کال اولنې هغه یکم هجرت، ایک هجرت ہجری کال اولنے، ہجری کال دو ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، دا خبر روانو. لکه بیا روایاتو کی چې راضی خبره کیږي نو خلق دا خبره کوي لکه په 8 ہجری باندې مکه مکرمه فتح شو په 8 ہجری باندې مکه مکرمه فتح شو، په 6 ہجری باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لال مکی مکرمه ته او التکی چې کمدین عمره کوله و نشو واپس رااله. په 7 ہجری باندې بیا لاړ، په 7 ہجری باندې چې کم ده خیبرم فتح شو. دا خبرې تاریخونه بیا مقرر شو، بیا پکې میاش بمراله، بیا پکې تاریخ امراغه، یعنی دا عمل وشو په فلانی کال، داغه په فلانی میاش، داغه په فلانی ورځ او داغه په فلانی تاریخ باندې. خو اجرای وشو داغه وخت او سرکاری طور باندې آرډیننس چې جاری شنو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې جاری شو، داغه په دور حکومت کې جاری شو. دا میاش د برکت میاشم دا، خیرونم پکې دي، روجیم پکې نیول شتا، ثواب دې پکې. خدا میاش د دې دا اولنې ورځ د مسلمانانو لپاره ډیره د لوی غم میاش ورځ هم ده. د دې نن څلورم تاریخ دی، د دې انګریزي حساب باندې 10 تاریخ د دې یکم محرم الحرام. په دې ورځ باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو. دا د صحابي او غلام او ابو لؤلؤ داغه اسم کنیتو، لؤلؤ داغه د لور نومو او هغه مجوسی، حالانکه د کفارو د پاره په حرمینو کې اوسېدل ممنوع دي. هغه لوار
نو هغه چې کومه دی ډېر ښه سامان به یې جوړو، ډېر ماهر و، د لوارۍ ډېر تکړه و. نو هغه یو ځلې حضرت عمر فاروق ولید، نو ورته یې ویې چې هلکه ته خو ډېر ښه سامان جوړې، مالم یو چاړه جوړه کړه. هغه وی او داسې چاړه به درله جوړه کړم چې ټول عمر به دې په کار راشي. عمر فاروق انتہائی سمجھدار انسان و دوراندیش ملګری ته وی د مالا د مرګ دمکی راکړه. اوس په دې خبره موږ نه پوهیږو. وی د مالا د مرګ دمکی راکړه. د دې تیرې میاشتې په 20 تاریخ د دې محرم نه چې مخکې کومه میاشت تېره شوه، 12 میاشت 12مه میاشت د هجري کال چې هغې ته ذوالحجه وایي، د لوی اختر میاشت، سار د مانځه دپاره حضرت عمر راغی. ځکه چې طریقه دا وه چې خلیفه به مونځ کو، بادشاه به مونځ کو. د رسول الله مبارک اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، او دویم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. صد پاسه 10 کالا خلافت کړی دی. نو دې سار مانځل راغی جمیلنو. نو چې دا رکات سحده پوری ورسو، نو دا حرامی دا ابو لؤلؤ دې پاول صف کې ولاړو او ورمنډه کړه. داسې چاړۍ جوړه کړې وه چې دواړو طرف ته تیره وه، او په هغې ګزارونه په دې خېټه باندې وکړل. قرائت بند شو. رستو خلکو ته خو پته نشته، څه 15 کسان خو نه ولاړ، مسجد نبوي ډکو. حضرت عمر فاروق را رستو شو، بل کسې ور مخکې کو. مسله دا ده چې امام ته څه عذر پیښ شي یا اودس مات شي، نو دی به بل کس امامتۍ ته مخکې کي، داسې کس چې هغه مخکې مونځ کولی شي، او بیا به دی لاړ شي یا به اودس وکړي یا څه چې کوم څه عذر ورته راغلی، بیا به راشي، بیا به د مقتدي په حیثیت باندې ودرېږي. اوس خو اکثر چې کوم دی نو په دې امام پسې وروستو داسې کسان ولاړ دي چې هغه غریبانان په خپله باندې الحمد قل هو نه خبر نه وي، خو د مصلې ځای یې قبضه کړی، ځان ته مصله اچولي. نه امام پسې داسې کس ودرېدل پکاري، 3-4-5 کسان چې که ضرورت پیښ شي د امام ته چې هغه د مټه ونیسي او رامخ کړي او هغه دا باقي مونځ سر ته ورسوي. بهر حال خلکو اسه وکړه، ورمنډه کړه. په دې دوران کې هغه شپږ 7 کسان 8 کسان په چاړه باندې ووت او زهریله چاړه وه، د هغې اوبې چې کوم دی وله د زهرو ورکړې وې، نو د هغې زخم داسې و چې د جوړېدو واله نه و. نور کسان هم پکې شهیدان شو، زخمیان شو. دغه مردار خو ونیولی شو. حضرت عمر فاروق تپوس وکړو فوراً، وی چې دا سړی دا قاتل مسلمان دی که کافر دی؟ وی چې جی دا کافر دی. پته خو ولګېده رستو که نه؟ وی دا کافر دی. وی الحمدلله چې د مسلمان د لاسه زه مړ نه شوم او ما ته شهادت ملاو شو. فزت ورب الكعبه،
زما دې په پروردگار قسمی چې زه کامیاب شو، زما دې په رب د کعبه قسمی چې زه کامیاب شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو درې ورځې په سختۍ کې، په تکلیف کې، ډېر په تکلیف کې تېرې کړې. ډېر چې کله پوه شو چې اوس زه د بچ کېدو نیمه او مرمه، نو خپل زوی ته وی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی لاړ شه او د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کې ودرېږه او دا وایا چې زه عمر را لېږلی یم، دا ونه وی چې زه امیر المؤمنین را لېږلی، زه عمر را لېږلی یم، زه خپل پلار را لېږلی یم. سوال کوم، سوال مې دا دی چې زما د مخکې زما دوه ملګري ستا په کمره کې دفن دي، یو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، یو حضرت ابو بکر. نو ته اجازت راکا. عمر وی چې زه هم د دې خپلو ملګرو سره دفن شم. هغې وی چې دا ځای خو ما ځان له ساتلی و، خو عمر هغه هستي ده چې زه د هغه نه انکار نشم کولی. نو زه ورته اجازت یې ورکړه. یکم محرم باندې حضرت عمر وفات شو. چې هغه وفات شو، روح پرواز وکړو، کفن دفن یې وکړو. بیا وی چې اوس زما دا کټ والی، نو بیا یې هلته دروازې مخې ته کېږي او دا بینه بیا تپوس وکړي چې منګه عمر د هغه مړی راوړی، د هغه لاش هم راوړی دی، د هغه لاش هم راوړی دی. که ستا اجازتي چې موږ دلته دفن، ابی ورله بیا اجازت ورکړه. حضرت عمر دفن شو. دا هغه ورځ ده چې د صحابه کرامو د یو عظیم هستی د وفات ورځ ده، یکم محرم. دا هغه انسانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده دپاره دعا کړې وه. دته به مراد رسول وي، د نبی علیه الصلاة والسلام مراد، د نبی علیه السلام غوښتلی شوی. نبی علیه السلام دعا غوښتلې وه په مکه مکرمه کې. دوه زورور خلکو ظاهري حالاتو باندې، یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او یو حضرت ابو جهل، الله دې پاغه لعنت نازل کړي. یو ابو جهل، دا غنم عمرو ابن هشام، او دا عمر نوم عمر ابن الخطاب. داینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله نه سوال وکړ، خدایا په دې دواړو کې چې کوم یو په وجه باندې اسلام ترقی کوي او اسلام ته خیر ملاویږي، خدایا هغې کې یو مسلمان کی. دا دعا الله د عمر په حق کې قبول کړه. دی روان دی، ابو جهل اعلان کړی دی سدو خان ورکوم کچا رسول الله مبارک شهید که نعوذ بالله. دی لاړ په لاره کې ورته څوک میلاو شو، وی چېرته ځې؟ وی دغسې نبي علیہ السلام قتل دپاره روان یم. هغه وی ته یې نشي قتل کولی، او د هغه قتل په ځای پرېږده، د خپلې خور او د اوښي د هغې تپوس وکړو
ولی وی هغه مسلمانان شوي دی چې ورغې هغې دروازه کې ودرېد هغې قرآن وي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى د چې واورېد اواز یې وکړه ورننوت هغې ووهل سزا یې وله ورکړه طاقتوره مو زوروره مو خور ورته وایي که ته مونږ ټوکړې ټوکړې کې خو وروره یاد وساته د ایمان کم حلاوت د ایمان کم خوږوالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم محبت د الله محبت چې زمونږ زړه ته کوز شوی دا په هېڅ صورت باندې ته نشي وکړی بس دغه وخت کې دی لږ غلی شو وی دا تاسو څه وی هغه پاڼې ما ته راوړئ وی نه ته پلیت یې تا اول غسل وکړه ته مشرک یې دی حیران شو چې ښه زه پاڼې په لاس کې نشم داسې عجیبه دین دی چې د هغه کتاب پاڼې زه په لاس کې نشم اخیستی غسل یې وکړه بیا یې شروع وکړه چې شروع یې وکړه نو عرب وپوهېده نو ویې جړل وی ما رسول الله مبارک ته بوځي رسول الله مبارک ته راغی چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې د یو صحابي په کور کې ملګري ټول را جمع کړي و ناس په دار ارقم دا مدرسه وه د هغوی دپاره چې دی راغی اواز یې وکړ چا ووي چې عمر راغی نو صحابه باندې یره راغله هلته د خدای طرف نه حکم دا و چې تاسو به جواب نه کوئ جنگ به نه کوئ جګړه به نه کوئ کافر به هر څه کوي تاسو به وهي قتلئ دا یو سخت امتحاني دور و ځکه چې د جهاد حکم بیا مدینه منوره کې راغی چې اوس د دغې خلکو سره جنګ وکئ چې تاسو سره جنګ کوي نو چې کله دوی دی راغې نو چا وی عمر دی نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه پاسې تورې راوښکله وی که چرته د خیر دپاره راغلی خو ډېره ښه ده که د خیر دپاره نه راغلی نو په دې دروازه کې به تې سر ووه هلته حضرت حمزه خو ډېر لوی سړی و رسول الله مبارک د تره و رضاعي رور یې مو عمر راغی رسول الله مبارک ورپاسې د دې ګریوانې وی عمر لا اوسه پورې ستا زړه ته د دین اسلام محبت نه دی کوز شوی وی یا رسول الله کوز شوی دی بس راغلی یم ایمان راوړله هات اس کے بکے جس کے خریدار گئے دا هغه چا په لاس باندې خرڅ شوی چې د چا قتل له راغلی وي ایمان یې راوړو نو عمر دی نر دی چې کلمې وویله مسلمان شو رسول الله مبارک ته وی چې یا رسول الله موږ به مونځ دلته کوو وی چې او وی نه عمر ایمان راوړی دی نن به مونځ موږ په کعبه کې کوو نن به موږ په حرم شریف کې کوو هلته خو رسول الله مبارک وی اللهم اید الاسلام خدای په دې عمرونو کې چې کم یو کې خیري د هغه په وجه اسلام ته تقویت ورکړي عمر بار راووت اعلان یې وکړ خبر شي هلکه ایمان مې راوړی دی مسلمان شوی یم چا کې سکت نه و چې د هغه مقابله یې کړې هغه هستي ده چې د هغه په وجه باندې فورا انقلاب راغی یا صحابه کرام پټ په پټه دننه په دار ارقم کې منځونه کوي ذکرونه کوي تلاوتونه کوي اعمال کوي او یا د عمر په وجه باندې فورا علانیت ور باندې ښکاره اظهار سره منځونه او عبادتونه د الله شروع شو عمر هغه هستی ده
چې کفارو با خپل بچو ته وې ورانه به کو وینه سمېږي عمر د پسې راولم الله اکبر د عمر د نوم نه کفارو خپل بچی راول دومره لوی دبدبه او دومره لوی رعب دی زی شام فتح کوي د شام فتح لروان دی په جامو کې 12 ټوکړې لګېدلې دي 12 پیوندونه پکې لګېدلې دي او یو ټوکړه پکې چې کوم دی د سرمنې هم لګېدلې ابو عبیده ابن جراح او نور صحابه او مرګري دا وسره دي اوخ یو دی دیو غلام دی مثلا 1 کیلومیټر یا 1 میل یا 2 میله د سوري او هغه غلام د اوخ موهار نیولې رواني بیا د داغه فاصله چې پوره شي نو دی راکوز شي غلام په اوخ سور کی او د موهارونی سي اتفاقیاتو ته ګوره چې کله الته ورنږدې شو او یهودو انتظار کو چې حضرت عمر راضي نو عمر موهار نیولې ده او غلام په اوخ سور ده او دا وی خیال داو چې دا چې په اوخ سور ده نو دا حضرت عمر ده اوه من بداسي وکو ستا حکمران بداسي وکي یو منبر ګوټه بداسي وکي زیم نکوما په موټر کې په مخ کې سیټ کې کېنم چې خلق می ویني او عمر غوندې هستی 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي حکمرانی کوي 22 لاکھ مربع میل په دې حکمرانی کوي جامو کې ټوکړې لګېدلې ځکه د خزانه مال خو نه وای کنه د خزانه له خو هغه ته لږه غوندې وظیفه ملاویږي تنخواه ورته نه ویلې کېږي وظیفه دې ته وایي چې ګزاره پې کېږي که هغه ماهانه مقرري او که هفتوار مقرري خو چې د هفتې د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې د ضروریات پوره کېږي بس زیاتی به نه پاتې کېږي خبره کې مې خبره یاد راځي یو ځل ابوبکر صدیق ته خپلې بیبي مبارکې ووې وی چې حلوا ته مې زړه شوی دی هغې وی چې ما سره خو د حلوا پیسې نشته زما خو دغه وظیفه ده چې کور ته راځي که کولی شي د دغې نه لږ لږ وړه او خواږه بچت کوه بس چې کله اندازه برابر شو ځان له پکې حلوا پخه کړه هغې به تې روزانه لږ لږ شان لږ لږ شان وړه وغیره دا به تې لر کول چې روزانه به کوم خوراک هغې ته راته د بیت المال نه به تې لر کول هفته یا 10 ورځې پس حلوا پخه شوه ابوبکر صدیق تم پکې حلوا میلاو شو وی دا څنګه چلې وی دا داسې چلې وی دونه تې مونږ کموله نو خزانچي ته حکم وکړو چې مخکې د ما کره 2 سیره وړه لېږل نو اوس پاو کم 2 سیره لېږه پته ولګېدله چې په دې څه کم باندې زمونږ د کور کار کېږي دا خلکو نن زما او ستا د ملک حکمرانانو خزانه لوټ کړه دنیا یې چې کومه دی نو ورانه کړه ټیکسونو باندې قوم تباه برباد کړ هر یو څیز دوچند او درېچند چې کوم دی نو ګرانۍ ته ورسېد ملک ترقي وکړه ډېره زیاته ترقي هم دغې ته وایي چې هر شی ګران شي ترقي وایي چې هر شی ګران شي دا جومات چې موږ تېر کال جوړو نو څه کم په 1 لاکھ باندې ټن سی خوابل مې تاسو کې 1,80,000 باندې ټن یعنی دوچن ګران شو ډبل د چرګانو کوټګۍ هم ځان له په کور کې نشي جوړ په شپږ 200 باندې وړو تروړه اوس په 1400 ده
او د حضرت عمر فاروق په جامو کې ټوکړې لګېدلې دي. ابو عبیده بن جراح ورته ښکلې کپړې جوړې راوړې، وی قربان دا واغونده دا یهود به راپورې خاندي چې د بادشاه د دوی د بادشاه دا لباس دی. هغه ورته وویې ابو عبیده یاد وساته زمونږ رعب په دوی په جامو نه دی چې پتلون واغونده، په دې نه دی، زمونږ رعب په دوی باندې ایمانی دی، ایمانی د اسلام رعب دی. مونږ کې دین دی، مونږ کې اسلام دی، مونږ کې مسلمانی ده، مونږ کې ایمان دی. دا هغه ایمان په برکت باندې په دې خلکو باندې زمونږ رعب دی. بهرحال د عمر رضی الله تعالی عنه یو منقبت نه دی چې هغه بیان کړی شي. صرف دې دپاره مې دا څو خبرې وکړې چې دا د محرم میاشت یکم محرم دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ وه. مسلمانانو له پکار دي چې د خپل اسلافو د انبیاو د صحابه کرامو د تابعینو تبع تابعینو د محدثینو د دې د لږ لږ حالاتو نه ځان خبري چې یاره دوی د دین له څه کړي دي، دوی څومره قربانۍ ورکړي دي، دا خبرېدل ضروري دي. نو د دې قصې مطلب قصه نه وي، د دې قصې مطلب عبرت حاصلوي چې که دا سختۍ، دا قربانۍ، دا تکالیف دا په موږ راشي نو چې موږ دې برداشت کړو. نو نن زمانه انتهایی د زبردستو فتنو او فساداتو زمانه ده. تاسو وګورئ ګستاخان رسول سات په سات سیوا کیږي، قادیانان سات په سات د هغوی ترقي کیږي. ستا د پاکستان په کی پوسټونو باندې لوی لوی افسران هغه قادیانان دي. قادیانیت په ملک کې خورېږي، علماء ته، مدرسو ته، جماعتونو ته، خانقاهونو ته، تبلیغی مرکزونو ته بے شماره رکاوټونه دي. کله کرونا دی او کله څه شی دی او کله څه شی. مسلمانانو دې ټولو حالاتو کې د اسلام او د دین خدمت ته ځان هر وخت تیار ساتئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس رسالت د هغې د حفاظت دپاره ځان هر وخت تیار، او هر ملګری د دې خبرې وعده وکړي چې زه به د خپل سر قربانوم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې به داغ راتلل نه پرېږدم، ختم نبوت باندې به داغ راتلل نه پرېږدم، سر به قربانوم خو دا عقیده به خپله نه بربادوم، نه په دولت باندې او نه په ډالرو باندې او نه په منصبونو باندې او نه په بل څه. زما دا عقیده ده چې آخري پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، پیغمبر د هغه نه وروستو نه دی راغلی، نه به اوس راشي او نه به آینده زمانه کې. دا زمونږ عقیده ده. نو په دې عقیدې حفاظت دپاره به مونږ ځان تیار ساتو او دا خپل سرونه به قربانو. الله دې موږ له توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.